الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام غم دې صادر نه دی چې زوړ شي غم دې صادر نه دی چې زوړ شي مدام دې نوې غم راځي زوی تیروما ارمان به وکړي وخت به تیر وي ارمان به وکړي وخت به تیر وي بیا بجهان را پس ګوري زبنویم سمکی کلنګ دې زور ور دې زمکی کلنګ دې زور ور دې ځوانان خوندکړي را لېږي تش پالنګونه دا ژوند کله بجوړ کله نا جوړي دا ژوند کله بجوړ کله نا جوړا او څه خدای نه چې تل ترتلا جوړ بې محترم مسلمانانو او اوریدونکو رونو په دې دنیا کې الله تعالی انسان پیدا کړی دی او فطرتي طور باندې په انسان کې د خیر او شر دواړه کې خودلی دي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لیکن خو او بهترین انسان هغه دی چې د نیکۍ دا کارونه غالب کړي او بدترین انسان هغه دی چې بدو کارونه چې دی غالب کړي چې کوم الله تعالی صرافا خیر پیدا کړی دی اغا فرښتې دي او چې کوم صرافا شر دی اغا شیطان دی او چې کوم د خیر او د شر مجموعه دا اغا حضرت انسان دی د دې انسان
په دې دنیا کې د غفلت په بنا باندې گناهونه کیږي هر یو انسان نه گناه کیږي نو چې کله د انسان نه گناه وشو مسلمان نه گناه وشو نو د دین اسلام او د شریعت دا حسن دی او د دین اسلام دا خوبصورتی دا چې موت آتے د گناهونو د مټاولو د فارا د گناهونو د خطبولو د فارا اسباب جوړ کړی دي چې هغه اسباب من اختیار کو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے الایمان الاوسط کتاب دے پاغی کی داسی اسباب بیان کړی دي چې داغه په ذریعہ باندې گناهونه د انسان الله تعالی معاف کوي کده دې اسباب باندې موږ سوچ کو او دا اسباب من عملی زندگی تراولو نو د دې په ذریعہ باندې موت د خپل گناهونو د ختمولو کوشش کو او موږ دا وکړو چې د دې په ذریعہ باندې د خپل گناهونه ختم کو نو الله به زمنګ دا گناهونه د دې په ذریعہ باندې ختم دا یو ډیره اهمه خبره ده چې موت د زړه په وګونو باندې دا وورو په دې اسباب باندې سوچو او دا اسباب موت یاد کو او د دې په ذریعہ باندې د گناهونو د ختمولو کوشش وکړو هغه کوم اسباب دي چې داغي په ذریعہ باندې گناهونه ختميږي داغي په ذریعہ باندې د مسلمانانو خطاګانې دا معاف کیږي ابن سیرین رحمت الله علیه را جمع کړی دي لومبه سبب چې باغی سره زموستا گناهونه معاف کیږي هغه توبه ده او توبه داسي او عمل دی بسید کی دل سره موت توبه وباسو د دې فزریه باندې الله تعالی گناهونه معاف کوي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله بدلوی دا گناهونه پنه کو سرا لیکن به اخلاص سرا د زړه په اخلاص سرا مونږ توبه وباسو تو اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں ذکر حدیث کی راضی حضور مبارک فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له چې د ګناه نه یو دن توبه وستا چې کوم شرائط د توبې دی په هغه طریقې باندې توبه وستا گویا کې دې سړی د سره ګناه نه وکړ قرآن کی راضی توبو الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون ہے مومنانو اللہ طرف ته رجوع کئ الله ته توبه وباسئ د صد فارا لعلکم تفلحون دې د فارا چې تاسو کامیاب شئ فلاح صدوي
तफसीर मुआहिबुर रहमान वाला रा नकल कई, फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं जिसके बाद नाकामी नहीं, ऐसी इज्जत को कहते हैं जिसके बाद बेइज्जती नहीं, ऐसी खुशी को कहते हैं जिसके बाद परेशानी नहीं, और ऐसी खुशी को कहते हैं जिसके बाद कोई भी गम न हो। द अल्लाह दा से खुरब सड़ी द मिलावीगी, दा पस मिलावीगी, दा द तोबे पर जरिए बांधी मिलावीगी। आम तौर बांधी यो सवाल राजी छेदा तोबा मंगवली बस मंग नसुम रहम गुनाहुन शविदी मौता दखल गुनाहुन पता न लगी। हमने गुनाहों का समंदर बहाया है, चकलदा समंदर मौता बयवले दे नो तोबा द हरियो द पारा जरूरी दा कनेक दे कबद दे क काफिर दे, मिसाल पर दौर बांधे काफिर दे दिल पकार दे च कुफर न तो बो बस, मुसलमान दे दिल पकार दे च गुनाह न तो बो बासी, गुनाह कबीरी न तो बो बासी। द हर यो इंसान द पारा तोबा जरूरी दा नोड़ुंबे सबब च बागी सर अल्लाह ताला गुनाहुना माफ कई, अगर सबब सो गर्जिदो तोबा गर्जिदो। और द्वेम सबब छिपागी सरा मुहतरम जमोस्ता गुनाहुना माफ कीगी, अगा कसरत इस्तिगफार दे, इस्तिगफार ज्यादा हुई, गुजरे हुए गुनाहों पर शर्मिंदा होना, गुनाहों न कड़ी दी पागे बांधी यो इंसान यो मुसलमान इस्तिगफार हुई। ज़का हदीस की राजी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई, तौबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। द क़यामत पर बांधे बाद हग मुसलमान द पार ढेर ज्यादा खुशहाली हुई, जागो इस्तिगफार पर कसरत सर वयली हुई, इस्तिगफार वयली हुई पर कसरत सरा। इस्तिगफार गोरी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दा इस्तिगफार योतन उबासी अल्फाज वाई, बाज़े मशरान जमंग दा सिदी चागत बदा कलिमा ने यादीगी, दा अल्फाज अगत मुश्किल गर्जी चागत सिर्फ पदे खबर बांधे इक्तिफा कई ची अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दा कलिमात आसान दिगरान, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ वही पदे बांधे हम दा पजैदो इस्तिगफार बांधे उलमावी ची दा उदरेगी। नूर दा कलिमा दा पूरा निशी वेले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इदा कम मशरान दी कम अज कम मौजूदा च देगी दरजी कम अज कम सलजला दो सवजला द्री सवजला कि सलजले को कम अज कम वाई ची अस्तगफिरुल्लाह। का कार के वेलेशी कप मोटरसाइकिल लवाने वेलेशी पलारे रो औ 10 वलम जरूरी न दे। राबिया बसरिया मखदा यो नौजवान दे इस्तिगफार हुए हो, लेकिन इसका दिल मुतवज्जी नहीं था, तो राबिया बसरिया ने कहा इस्तिगफारुना यख्ताजो इला इस्तिगफारिना, कि जमंग दा इस्तिगफार जन मुख्ताजी इस्तिगफार दजल पर दयान सरा
چې زړه دې متوجي وي هغه طرف ته او زدی په ذریعہ باندې هم الله تعالی گناهونه معاف کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا طریقہ وا چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام په مسکولو او څنګه به سلام چار باسلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یوزل اوی الله اکبر او بیا به درې ځلوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت ته تعلیم راکړي چې د دوالو جهانو سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وینو دا تعلیم للامت امت ته هم تعلیم ورکوي چې دا تاسو وای مودا سلام چار باسو دا موبایل دې بروتی اگر اوالی نوجوان طبقہ ضروري چې څه چلے تب سوي چې دا د پاکستان وزیر اعظم دی دا موږ په کوم لانجو باندې نختی دویم نمبر سبب استغفار وګرځیدو پدې سره الله تعالی گناهونه د انسان نه بالکل ختمي لړکې دي او دریم نمبر سبب چې داګه په ذریعہ باندې الله گناهونه معاف کوي هغه د انسان نیک اعمال دي ان الحسنات یذهبن السیئات دینه کو سره ګریا ساتي گناهونه چې دا ختميږي یو سړی دې گناهونه دي شوی دي مسلمان دې دې اوسو کې نیکي دی کی هغه په قدم کې یا بداغینه به نیکي سی واچي مثال به وایو په مثال منګ پویو مثال دادې یو تنه بد نظری شوی دا بد نظری دی ته وای چې ټول رس په دې سړکونو باندې ناشته فرادو خزو ته ګوري اوس په دغه سترګو باندې د تلاوت یا یو انسان دی غیبت کړي دی یا یو مسلمان دی دروغ ویل دی د تلاوت کی دعوت تبلیغ کار دیو کی نور نیک اعمال دیو کی محترمو اگا گناہ بہت اللہ تعالی ختم کی یاد دنے کئی کی دا بسے واش پدې سره هم الله تعالی گناهونه درکوي موت او سوچ کو چې موږ سکړې دي سندې کړي او بیا کوشش دې وکړو چې څومره هم د نیکۍ ذرایع دي هغه اختیار د قیامت پر ورځ باندې با انسان یو ارمان کوي مسلمان با ارمان کوي خو لیکن هغه ارمان بیا پیدا او سلورم سبب چې داغي په ذریعہ باندې الله تعالی گناهونه معاف کوي چې یو مسلمان د بل مسلمان د فاره دعا غواړي حدیث کې راځي دعاء المؤمن للمؤمن مستجابه یو مسلمان دې ته دعا کوي نو چې ته مثال داغه خیر خوای لټای الله بستا کارونه ټول برابر موت اچته داسې د دې په ذریعہ باندې چې یو مسلمان اولګي د بل مسلمان د فار دعا کوي نو چې ته د هغه د پر دعا غواړي الله تعالی به ته ګناهونه معاف کوي حدیث کې راځي ما من رجل مسلم یموتو چې کوم یو مسلمان مړ شي یو مسلمان دی هغه مړ شو او د دې په جنازه کې سلويخ تو کسانو شرکت وکړو سلويخ کسان خو لیکن دا کسان داسې دي چې زړه کې یو درد موجود دی فضل کې یو درد دی فدغه درد راغلی دی د دې مسلمان جنازې ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
چې کله سلويختو کسانو د دې کس جنازه وکړه الله تعالی د تمافي تاسو د علماء جنازې وګورئ تاسو د نیکانو خلکو جنازې وګورئ نن موتا د جنازې نه او د غمونو نه د واده هغه سیستم جوړ کړ موږ د خپل جنازو ته وګورو خپل غمونو ته وګورو الله دې موږ معاف کړي دا غي نه هم سم ګور یا ساتي داسې داسې کپڑے خاص بالخصوص چې کم زنانه دي دعاګانو لرازي هغه چې کوم کپڑے استعمالي دا د خفغان کپڑے دی خو مړ پروته هغه وکي دا زنانه کوي سپله سړی نه یادو زنانه یادوم بده کې تاسو ګورئ د خپل کورونو کې دا غمونه په هر چا باندې راځي خو لیکن تاسو د هغه زنانو لباس ګورئ زما لباس صحیح نشته سبب ز دواله چا ځان له څوکړه هغه د کنينو رسته خیر او خيار انسان هغه دی چې بس ځان نه کوي کی ځان نه کوي کی دا اولاد شو دا مثال چې تا نه کوم رسو پاتې شوی دی هغه به تک تب په قبر کې پروت دی به قبر غاړه ته دا موبایل لاګست هغه راځي دی اوس او که یو سړی د مثال په خپل بچی باندې علم کو حافظ قرآن دی جوړ کو یہ مثال په تبلیغ کې لګاو دغه اولاد خو ځان له خبره دا خو د دینه علاوه محترمو مسله ډیره ګران حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمره روانو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره داسې روان شو رخصتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لا تنسانا من دعای کا په خپل دعاګانو کې موږ مه هېراو اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه ته وګورا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه درجه ته وګورا خو لیکن تعلیم ورکی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم ورکی امت او دې کې دا خبره هم معلومیږي چې افضل سړی د ځان نه کته سړی ته دا ویل شي چې ماته دعا منګلا فکار دې چې خپل رونو لا خپل ملګرو لا خپل کور والد پاره د دې د پاره سو کو د دعا اهتمام وسلورم سبب دا شو چې الله تعالی پاغي په ذریعہ باندې گناهونه معاف کوي اګه د مؤمن چې یو مؤمن یو مسلمان ولګي د بل مسلمان د پاره دعا وکړي او پنځم سبب چې داغه په ذریعہ باندې الله تعالی گناهونه معاف کوي یو تن مړ شو او د هغه د طرف نه ته د نیکي کارونه کوي داغه د ایصال ثواب د پاره د میت د مړی د ثواب د پاره ته یو نیک کار کوي د دې نیک کار د وجنا الله تعالی دته هغه گناهونه چې دا معاف کوي موت اسه طریقه وی محترمو طریقه خدا دا مثال یو تن مړ شو تا انتظام چاته چاو کو مثال یو غریب کورنۍ دا غریب کور دی اغه لري ته اوبو انتظام کو بور دی ولو کو یا مثال یو لار خراب ده اغه لار دی پاګه پیسو باندې جوړ کړه یا تا هغه پسې پیسې اوله ګولې په جماعت کې مدرسه کې هغه چې تر کومې پورې وي هغه ته به ثواب رسي موت تاسو کو ودري ریجی راړو او بس هغه پخې کو داخله راغون کو بچوا الکه داولی وای کچری زدا کار نکم سباله برا سره ټول خان چې مور او پلار پسې خیرات دا تاسو مونږ ټول دا عادت
که مثال یو مولا دی هغه ته دا خبره کوي هغه هم دا مخې نه دا جواب کوي که یو تبلیغي دی او دیندار دی هغه هم د مخې نه دا خلک ګوره یاد ساتي هېڅوک نه پرېږدي والله که څوک هم پرېږدي خو خبره به هغه کوو چې دی مړي ته پکې ثواب ډېر رسي د لارې انتظام دی کو دی د خوړ دی لږ مخکې ورشي دی کې خوړ بهیږي کاندې کفرې دي اصل ثواب خدا رې چې یو سړی په دې کې کار وکړي اصل سرمایه چې یو سړی ځان له جمع کوي په دې ذریعې باندې جمع کېږي دا خو په دې باندې نه چې مثال په طور باندې دوه درې مې خیالارې کو خلک راغونډ کو بیا بس خبره ختمه شه خلک وایي ښه خیرات او هېڅوک هم نه وایي چې ښه خیرات پنځم سبب دا دی چې کم سړی مړ شي د هغه د طرف نه د نیکۍ کار هغه پسې ایصال ثواب وکړي او دغه ښه طریقه ده او شپږم سبب چې د هغې په ذریعه باندې الله تعالی ګناهونه معاف کوي هغه مصائب دي تکلیفونه دي په دنیا کې په یو تن باندې تکالیف راشي په دې دنیا کې چې په دې مسلمان باندې کم تکلیف راځي الله تعالی دته په دې تکلیف باندې ګناهونه معاف کوي څوک به بیمار وي څوک به هغه ته مالی تکلیف وي زندگی به داسې تیریږي لکه سخته به تیریږي دا صرف دغه وجه ده چې الله تعالی دنه ګناهونه لري د دې مصیبت په بدله الله تعالی ته ګناهونه معاف کوي برابر خبره دا کدا پریشانی وړه ده او کدا غټه ده هر هغه پریشانی چې په مؤمن باندې راځي په دې سره دنه الله تعالی ګناهونه معاف حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو او د ماسختن وخت د شپې وخت او دیو لګیدلی وا هغه وخت با چراغ لګیدلی و دی کی د هوا یو چفر الا او هغه دیو ملش چې کله دیو ملش نبی علیہ الصلوۃ والسلام و انا للہ و انا الیہ راجعون دا چې څوک فاشي یا مصیبت راشي دا کلمات او الله تعالی تفسیر موعب الرحمن ولا را نقل کوي چې الله په دې سره غم شپکي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناصرہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې اے د الله حبیبا دا الفاظ او خلق په هغه وخت کې وایي چې کله مصیبت راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتی دا هم یو مصیبت بیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې کله په دې مصیبت چې دیوم لشي او په دې باندې انا لله و انا الیه راجعون وي او دا مصیبت او چې کله په یو کور کې فوت کیو شي یو تن وفات شي هغه په دې باندې انا لله و انا الیه راجعون وي الله بدل سور بدل ورکي سور دل به اجر ورکي هغه د الله تعالی پیدا موت الا انا لله وایو چې اول ځان له گریوانو نوشي دی به بیا راشي یو سړی ځان مړ کی کېږي به هغه څه چې الله وغواړي موت چې څه غواړو به نه کېږي خپل کوشش وکړو خو لیکن فیصله د چا ده د الله تعالی ده تفسیر زاد المسیر والے لیکي چې کله یو تن مړ شي په یو کور کې او دا خلق په دې باندې چغې شروع وای دا فرښتہ دا ګوته نه دا داسې شي او چاپیره دې کسانو ته وګورئ چې تاسو کې به یو یو کس نسا اقلم یو نه پرېږدي تر دې پورې حدیث کې راځي چې د یو انسان دوه جیبونه دي او د دې په دې یو جیب کې څه شی پروت دی او د نه ایر شو بل جیب ته لاس کو په دې باندې هم الله تعالی اجر ورکړي چې کله یو سړی بیمار شي
یا په یو تن باندې نور څه تکلیف راشي پاګه با الله اجر نه ورکړي یا یو سړی د تاوان وکړو مالی تاوان وکړو الله په دې اجر ورکړي خو لیکن کده په دې باندې صبر وکړي علما بیانې چې دا غریب سړی چې دی به 1500 کال مخکې د دې نورو خلکو نه جنت ته ځي خو لیکن دی چې په خپل غربت باندې صبر وکړي غریب بر چاپلار پوک نو شپږم سبب دا دی چې مصائب دي تکالیف دي دا برازي په دې باندې بس صبر کو الله دې موږ ته په دې باندې د صبر کولو توفیق راکړي اول دی الله مصیبت نه راولي او کرازین او الله تعالی دې موږ ته صبر راکړي نو چې صبر پې کوي الله تعالی به په اجر درکړي او بل سبب چې باغی سره الله تعالی گناهونه معاف کوي هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفارس ته مسند احمد مسند امام اعظم کی یو حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړی شو چې د قیامت پر ورځ باندې باته د کوم کسانو د پارا شفاعت کوي شفارس کوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام د فرمایي شفاعتی لاهل الكبائر من امتی چې د قیامت پر ورځ باندې چې زما د امت کوم مسلمانان دي او د دین غټ ګناهونه شوي دي زبد داسې کسانو د پارا شفارس یو صحابینا دونا بلکې د ډیرو صحابونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت چره دم نقل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تر هغه وخت پورې بز صبر نکوم چې تر سو پورې یو امتی زما په دې جهنم کې وی زبداد جهنم نه رو باسم او جنت ته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفقت ته وګور او نه هم سبب چې اگر د الله تعالی رحم دی وکانه بالمؤمنین رحیما الله تعالی په دې مؤمنانو باندې ډېر رحم کوونکی دی تر دې پورې قاری طیب رحمت الله علیه په مرقات کې لیکلی دي وی الله دومره مهربان دی په قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی دا رحم چې دا ډېر وسیع وي وای چې کله د الله تعالی دا رحمتي وسعه شیطان اویني شیطان وګوري نو په یو موقع کې با شیطان هم سر روچت کی دې چې الله ما ته بخنو د الله دا رحم دومره وسیع دی محترمو د دې ټولو خبرو نه می غرض داو چې دا اسباب چې ما کوم وې دا موت خپل ژوندۍ تراولو او په دې باندې عمل وکړو نو ان شاء الله احادیث پرنا کې او د قران پرنا کې الله تعالی با موږ ته ګناهونه معاف کړي الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړه په ګناهونو باندې د عفو کلم راکاږي واړه ګناهونه دي لوی ګناهونه دي یا الله تعالی دې موږ ته معاف کړي یا الله موږ سره د خپل رحم معاملې وکړي ټول ضرورت زموږ د خپل غیب خزانو نه پوره کړي په حاضر جمع کې چې چا هم شری حاجاتي الله تعالی د خپل غیب خزانو نه پوره کړي څوک بیماران دي الله تعالی صحت کامله وتور کړي زمنګ په دې گاوند کې بازي زنانه بیماری دي دعا لغواړي چې الله تعالی وته صحت ورکړي سو قرضدار دي د قرضونو اخلاص کې چا خپل کورونه نشته دی الله تعالی ستا په خزانو کې کمی نشته دی الله تعالی هغه خپل کورونه ورکړي یا الله تعالی چا اولاد نشته دی هغه ته نیک عمل صالحه اولاد ورکړي چا باندې قرضې دی الله تعالی قرضونه اخلاص کې تر اوسه پورې چې په نومي مسلمان وفات شوی دی ته ټول ته مغفرت تام نصیب کړي وصلی الله